بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته زما د اړخ السلام علیکم. که چېرې ستاسو له زړه مسله وي یا ستاسو لاسونه خپې میږي کیږي یا د دې نه علاوه که چېرې ستاسو په دماغو باندې بوج راځي یا ستاسو حافظه کمزوري وي او یا بلوکیج وي، نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. انشاءالله دې کې به تاسو ته کافي فایده ملاویږي. د ټولو نه اول زه د زړونو د مریضانو حوالې سره خبره کوم. که چېرې دوی د سټنټ باره کې سوچ کوي یا د انجیوپلاسټي باره کې یا د بایپاس باره کې، نو انشاءالله د هغې نه مخکې که چېرې تاسو دا دوی استعمال کړه، دا نسخه، نو تاسو ته به کافي فایده کیږي او ستاسو بلوکیج به ورسره هم ختمیږي. اول خو هغه څیزونه چې کوم فیټس پیدا کوي، کولیسټرول پیدا کوي، هغه څیزونه به تاسو مکمل بند کړئ. دا ځکه چې دا وایټ سیل زیاتوي، کولیسټرول زیاتوي او د هغې په وجه باندې بیا بلوکیج جوړیږي او د بلوکیج جوړېدو په وجه باندې بیا ستاسو بلډ سرکولیشن انتهایی سلو شي، چې د هغې په وجه باندې تاسو ته خدای مکه د فالج، د زړه او د سابندۍ غوندې مسله او د ارقالنساء غوندې مسلې مخې ته راتلی شي. او که تاسو ړومبی کتونکي زموږ د چینل، نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر یې کړئ، مهرباني. په دې دارو کې چې کوم هربل بوټي استعمالیږي نو هغه هم ارزان دي او انتهایی آسان جوړول دي د دې دارو. ړومبی چې کوم څیز په دې دارو کې استعمالیږي هغې ته سونډ هم ویل کېږي او اوچو ادرک هم ورته ویل کېږي. انتهایی مفید دی. 50 ګرام به تاسو اخلئ. دې نه بعد ورکې تور مرچ دي او دا 25 ګرام استعمالیږي، یعنی د هغې په نیمه باندې. دې پسې په دریم نمبر باندې تومبه ده او دا 25 ګرام ده. څلورم نمبر پکې مصبر دي، دا 25 ګرام او دې ته نوشادر وایي، دا هم 25 ګرام دی. او د نوشادرو نه بعد چې کوم څیز دی نو هغه سپیرکی دی او سپیرکی هم پکې 25 ګرام دی. په شپږم نمبر تومبه ده، دا هم 25 ګرام. ټول څیزونه به رایوځای کړي، دې نه به صفوف جوړ کړي. د خوراک طریقه 5 ګرام د غرمې روټۍ نه پس او 5 ګرام د ماسخوتن روټۍ نه پس د اوبو سره. د بلوکیج سره سره دا دایمي قبض کې هم کار کوي او ستاسو بلوکیج هم ختموي او د اعصابي مریض دپاره انتهایی مفید او بهترینه نسخه ده. یو ځلې خامخا ازماو کې او انشاءالله تاسو ته به ډېره فایده رسي. سره سره زه د خپل حضرت پیر صاحب یو وظیفه هم شیر کول غواړم تاسو سره. انتهایی مجرب او مفید ده د زړونو د مریضانو دپاره او د چا چې بلډ سرکولیشن کمزوري وي او زړونه یې کمزوري وي. د هر مانځه نه بعد بس صرف سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم دا به 21 ځله وایئ، نو تاسو په جسم کې به انتهایی چستی او چابکوالی پیدا کیږي او ستاسو دا ټول مسایل به ورسره د بلوکیج، د سر، د حافظې، د رګونو، دا ټول انشاءالله ختم شي.